او زه به یو مثال درکما زما عزتمندو یو ورکوټه ماشوم بی خو انسان بی او دی به یو لوی اوخو اتی هغه د پړی او د رسۍ نه نیولې دی به د مخ کې هغه اوخو هغه اتی به ورپسې ور روان وي اوس زما عزتمندو که په دې هاتي کې او په دې اوښ کې عقل وي نو دا ماشوم خو پرېږده زما عزتمندو دا ټول پېښور هم دا نشو کنټرولولی چې یو آتي په بدماشۍ باندې راشي زما عزتمندو ډېر خلک به د هغې په کنټرولېدو کې هغه به ناکام شي دا زما عزتمندو د دې خبرې دلیل دی چې دا ورکوټې بچي او دا ماشومه د اوښ نه مخکې روان دی د اتي نه مخکې روان دی او دا ورله الله تابع کړی دی ورپسې دی دا کمال چې الله دې انسان ته ورکړی دی او ته په دې عقل باندې ورکړی او په دې آیاتونو کې لومبني آیت کې الله رب العزت فرمایي وما یذکر الا اولو الالباب الله فرمایي پند او نصیحت نه اخلي مگر خاوندان د عقل اخلي د عقل خاوندان ګوره خالص عقلونو والا هغه پند او نصیحت قبلوي وما یذکر الا اولو الالباب دې د وجې د امام حسن بصري رحمه الله تابعینو کې ډېر لوی سړی تېر شوی دې مجمع کې ډېر جید مفتیان عظام علماء کرام طلباء کرام ناست دي او د دې په علم کې به دا خبرې د صحابه کرامو نه وروستو د صحابه کرامو په شاګردانو کې چې تابعین ورته وایي دا دوه کسان دي چې په دې باندې جرح نشته دا مجروح شوي نه دي دا چا زخمي کړي نه دي دا دومره مسلم شخصیات تیر شوي دي سره د دې نه چې په دې کائناتو کې خو د هر چا حاسدان دي حاسدان خو د هر چا یو نه یو خبره زما عزتمندو هغه د هغې ټارګېټ کوي او هغه پې مجروح کوي او نشانه یې تنقید یې ګرځوي لیکن امام حسن بصری رحمه الله او سعید ابن مسیب رحمه الله دا داسې شخصیات دي چې په دې باندې جرح نشته زما عزتمند دا دې تمام دنیا ته مسلم او تمام دنیا دوی منل او دا امام حسن بصری خو د تابعینو ټولو سردار او امام دا فرمایي عقلمن څوک دي دې لیکلي دي وای ان اصحاب محمد اکیاسا ويقينا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری چې دا ول ډیرو خيار خلکو امام حسن بصری فرمایي اکیاس خلق ډیر او خيار خلق عقلمن خلق چې وإذا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم زما عزتمندو صحابو دا ابو بکر نواله د توپیلی دوسی رحمه الله پوری چې ابو بکر زما عزتمندو اول صحابي دی او توپیلی دوسی د ټولو نه اخري صحابي دی او رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله حجة الوداع په موقع باندې خطبه ورکوله نو په دغه وخت کې د صحابه کرامو تعداد 1,24,000 زما عزتمندو هغه فرمای ان اصحاب محمد اکیاسا و د نبی اسلام ملګری ډیر عقلمن خلکو او خيار خلکو نو بیا ورله چې د دې عقل وجه ذکر کړی چې عقلمن ولیو و د نیکی کارونه کول کم کارونه چې د نیکی دي
هغه ټول یې کړي. هر صحابي زما عزتمندو دا د زمانې لوی پیرو، لوی عابدو، لوی زاهدو، لوی متقیو، لوی پرهیزګارو، لوی مجاهدو، لوی مدبرو، لوی مفسرو، لوی محدثو او زما عزتمندو د ټولو نه غټ د زمانې صالح او نیک انسان د ابوبکر صدیق نه واله تو پیلې دوسی پورې رضوان الله علیهم اجمعین. وای د نیکۍ کارونه کول. د دې روم باچا او زما عزتمندو هغې یو جاسوس راولېږلو مدینې منورې ته. وایي ته لاړ شه ولته رسې یو دوه درې ورځې تېرې کا چې دا د نبي علیه السلام دا ملګري دا صحابه مونږ ته شکست ولې راکوي. اسباب مونږ سره زیات دي، اسلحه مونږ سره زیاته ده، افرادي قوت زمونږ زیات دی، فوجونه زمونږ زیات دي، باچاحت مونږ سره چې دی ښه دی، لیکن شکست هم مونږ ته میلاویږي او فتح هغوی ته میلاویږي. د دې وجه معلومه که هغه جاسوس چې کله رالی زما عزتمندو مدینه منوره کې دوه درې ورځې تېرې کړلې واپس لاړو. د روم هغه باچا ته وایي ته د نبي علیه السلام د ملګرو سره مقابله نشي کولی. باچا ډېر غوسه شو، څنګه یې نشم کولی؟ فوجونه ما سره دي، دولتونه ما سره دي، اسلحې دا ما سره دي، اسباب ما سره دي، افرادي قوت مې شته دی، زه مقابله نشم کولی. وایي صاحبه نشي کولی. وایي څه وجه ده؟ هغه ورته زما عزتمندو په مختصرو الفاظو کې جواب ورکوي. ورته وایي هغه د داسې صفتونو خاوندان دي وباللیل رهبان وبالنهار فرسان، وباللیل رهبان وبالنهار فرسان. وی هر یو د شپې چې دی هغه پیر د زمانې دی، الله ته د شپې هر یو ولاړ د الله قرآن الله ته اوري، لیکن همدغه د شپې چې الله ته ولاړ دی او د الله قرآن الله ته اوري نو دا په خپل عبادت باندې ګورې غاویره نه دی چې بس دې مړه ما خو ټوله شپه الله ته قرآن واورېدلو او په دې باندې اکتفا هم نه ده کړې چې بس دا کافي ده چې الله ته ولاړو ما ټوله شپه او قرآن مې اورېدلو، شپه مې ډېره حصه د الله په بندګۍ کې تېره کړله. اوس که زه ورته وې خفه کېږو به نه، نو کېدای شي که موږ د شپې عبادت وکړو بیا رانه سهار جمع هم پاتې. ولې؟ بس ما خو بېګا دنیا شرشم کړې ده که نه، ټوله شپه مې عبادت کې تېره کړې، تهجد مې کړې. هلکه بېګا داسې د 3 بجو کې داسې ګڼه ګوڼه وه، اوازونه وریځ وه، اسمان کې داسې غرغرو. مطلب یې دا چې لکه زه 3 بجې ایښومه د الله بندګي مې کول، دا بیا چېرته قبلېږي؟ دا خو ډېر پټ عبادت دی. عزتمندو هغې وایي نه، والفضل ما شهدت به الاعداء. وایي فضیلت خو دا دی چې دشمن دی چې دی هغه ګواهي وکړي چې یاره دا فلان کې چې دی دا ښه سړی دی، دا وایي ډېر لوی فضیلت دی. نو زما عزتمندو بیا ورته فرمایي وبالنهار فرساننا، وبالنهار فرسان. وایي د شپې خو پیرو د الله بندګي کوله کوله کوله، خو چې کله ورځ شوله نو بیا شا سوارو، نو بیا په اس باندې سورو او تورې غاړې ته اچولې وه، په لاس کې توره وه، ډال ورسره و او د الله د دین د حفاظت دپاره لوی مجاهد و جهاد یې کولو. نو وباللیل رهبان وبالنهار فرسان. ته به ورسره مقابله وکړي
مطلب یې دا و چې د شپې د الله بندګي کوي د الله مدد ځان سره علي نو که به د ورځې جهاد کوي د الله مدد ورسره دی مقابله نشي کولی نو امام حسن بصری سے فرمائی ان اصحاب محمد اکیاسا وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری چې وو هغه ډېر هوښیاران خلک وو د نیکۍ کارونه به کول او زموږ عزتمندو د ګناهونو نه به ځان ساتلو ځان بیا دا خبره چې حقیقي عقلمند چې دی دا څوک دی په حقیقت کې عقلمند څوک دی قرآن فرمایي وما يذكر الا اولو الالباب پند او نصیحت نه اخلي مگر خالص عقلونه ولا يخلي خاوندان د عقل د دې قرآن نه چې پند اخلي نصیحت یلي سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې پند او نصیحت اخلي هغه خالص عقلونه ولا اخلي عقلمند کور او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت سبحان الله الکیسو نبی سلام فرمائی قلمن او خیار دانشمن سڑے چرے سوک دے من دان نفسه وعمل لما بعد الموت چی تابیق للوخ پل نفسه یا دان نفسه حاسب نفسه چی حساب وکړو د خپل نفس سره وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه وروسته چې کوم ژوند را روان دی د هغې دپارې عمل وکړو تیاری وکړو مرګ را روان دی زموږ عزتمند مرګ نه خلاصې نشته پیغمبر پاک فرمایي هوښیار عقلمند هغه سړی دی چې هغې د نفس کنټرول کو تابع کړل ځان سره حساب وکړو حساب په ما باندې نن ما سبا کړلو بېګا شولو پرېوتمه ما څنګه دا ژوند دا ورځ زما د ژوند نه یو ورځ کټ شوله د شمار ورځې دي یو ترې کټ شوله تبلیغ والا رضی الله اجر ورکوي یو مثال ورکوي وایي کله چې د دې ټیمپیس د دې ګړۍ دا اواز کی کنه اغستنه ټک ټک کوي وای د دې دا مطلب دی چې دا تا ته وای چې کټ شو یو سکند دې کټ شو د ژوند نه یو منټ دې کټ شو د ژوند نه یو غنټه دې کټ شو د ژوند نه یو ورځ او یو شپه دې کټ شو 24 غنټې کټ شولې 12 وخت دې به 12 شروع شو دا د ژوند نه لارې وای دا به نه راځي نو کبیا راتلې به بقا پیرانو دا نه ویل یا لیتنی قلت ترابا آی افسوس دی ما لره چې زه خاورې وې چې دوباره نه وې را ژوندی شوې شرعي طریقه دا ده چې اول د الله حمد ویلی شي بیا په نبي علیه الصلاة والسلام مبارک باندې درود شریف ویلی شي او بیا د هغې نه وروستو سړی خپل حاجات چې دی هغه د الله نه وغواړي او زما عزتمندو زه څه الفاظ د دې دعا د دې شروع په وخت کې ویم چې هغه نبي علیه السلام فرمایي چې څوک دا ووایي دغه دعا الله رب العزت چې دی خامخا قبلوي څه الفاظ داسې دي چې زه به دې دعا په دې اخر کې ویم هغه تاسو یاد په ذهن کې ساتئ نبی سلام فرمایي کله چې مسلمان دعا وغواړي او په اخره کې درې ځله وایي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وایي په دې باندې د قبولیت مهر ولګېدو دا دعا به ضرور قبلېږي او نبی سلام فرمایي کله چې سړی دعا غواړي او په شروع کې دا الفاظ وایي نو الله پاک بدا دعا خامخا قبلی الله الله ربی لا اشرک به شیئا دا وی زما عزتمند الله الله ربی لا اشرک به شیئا الله الله ربی لا اشرک به شیئا نبی سلام فرمایي د دین رستو چې دعا وغوښتله دا دعا به الله خامخا قبلی تمام حاجتونه به الله قبلی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك يا قديم يا دائم يا بتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله پاک يا أرحم الراحمين ذاتا زمانګ دا خواري او دا زاري او دا مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړه الله موږ د دې خیر نه محروم وا الله د دې قران برکتونه او خیرونه ټول را نصیب کا الله تمام امت مسلمه دې ور نصیب کا الله د دې کوم کتاب درسونه چې وشول الله په دې تمام دنیا باندې حاکم وګرځوا یا الله د دې فیصله جاری او ساری وګرځوا یا الله زمون صلاحیتونه زمون سوچونه فکرونه مال حال اولاد د دې لپاره ټول استعمال کا الله ټول د دې لپاره استعمال کا یا الله د تمام حاضر مجمع چې د دې مجمع نه په ډیر زیات تعداد کې خويندې مېندې راغلي دي الله رب العزت موږ ټول استاد درته لاسونه نیولې دي یا الله پاکه موږ ته د دنیا او د آخرت خوشحالي را نصیب کا یا الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مساته الله زمونږ او د تمام امت مسلمه په حال باندې رحم وکړه یا الله خصوصا د فلسطین د مظلوم مسلمانانو په حال باندې رحم وکړه الله تی ناصر او مددگار شه یا الله د حماس د مجاهدینو ناصر او مددگار شه یا الله تی قدمونه محکم او مضبوط کا اسرائیل او امریکا او داغي تمام حواریین الله رب العزت چې په کوم شکل او صورت کې جامه کړي الله رب العزت ته د سینو په رازونو باندې خبرداري الله په پټو رازونو باندې خبرداري علیم بذات الصدور ذاتی یا الله دغه تمام نیس او نابود کا یا الله تمام نیس او نابود کا یا الله تی نیس او نابود کا یا الله تی ذلیل او رسوا کا یا الله تی ذلیل او رسوا کا الله رب العزت د مسلمانانو چې څومره ملکونه دي په دغه تمام مسلمانان یو موټی کا د دوی وحدت او اتفاق او اتحاد په خپل منځ کې نصیب کا الله رب العزت د تمام مسلمانانو عموما او زمنګ د دې ملک خصوصا حفاظت وکا الله تمام بدامنۍ ته ختم کا به اتفاقۍ ته ختم کا الله څومره چیلنجونه چې دي ته دي الله دغه تمام چیلنجونه ته ختم کا تی په خپل حفاظت او په امان کې والا یا الله زمنګ هم حفاظت وکا د تمام امت مسلمه حفاظت وکا د نوم مسلمان حفاظت وکا یا الله زمنګ د ایمانونو زمونږ د عزتونو د آبرو د مال جان د اوقاتو حفاظت وکا یا الله د مساجدو حفاظت وکا د مدارسو حفاظت وکا الله د تبلیغ د مرکزونو حفاظت وکا د صحیح مجاهدینو د سنگرونو حفاظت وکا الله رب العزت زمونږ د دې ملک خصوصا او د تمام مسلمانانو ملکونو عموما حفاظت وکا الله تی حفاظت وکا دا دعاګانې خپل دربار کې قبول او منظور کا الله مونږ ډېر خطاکار او شیاکار او ریاکار الله رب العزت ستاره هم او کرم ډېر زیات دي ستاره رحم او د کرم په وسیله باندې زمونږ د خواري قبول کا دا مهنت د ملګرو نوجوانانو د یو د ځوانانو زمونږ د علاقې د جماعت د ملګرو او یا الله زمونږ د سپین روبو او د ځوانانو د دې ماشومان خويندو میندو د حاضری قبول کا یا الله د حاضری قبول کا یا الله د خواري قبول کا یا الله د قرباني قبول کا الله د تمام مسلمانانو شرعي حاجات خپل خزانونه پوره کا یا الله غټ حاجتم هدایت دي یا الله موږ ته تمام امت مسلمه ته هدایت وکا الله د هدایت فضا عام کا هوا عام کا الله رب العزت داسې عام کا لکه هوا او بچي عام کړی دي یا الله پاک چې د چا پازل کې هدایت نشته دی ځلی بدبخت دی الله رب العزت زمکه د مخه دی خالقا الله تی تباہ برباد کا
کا تی نیس او نابود کا الله په دې حاضر مجمع کې څومره بیماران دي په دې محله کې دي په زنانه او مردانه کې دي څومره خلکو د دعاګانو درخواست کړی دی الله په دې علاقه کې دي د دنیا په کومه کونه کې دي مسلمانان دي بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي سفر کې دي حضر کې دي زنانه دي مردانه دي ماشومان دي الله ته ورته صحت کامله اجل ورکا یا الله ته ورته صحت کامله اجل ورکا یا الله ته ورته صحت کامله اجل ورکا الله څومره قرضداري دي قرضونه د خپل خزانونه ادا کا یا الله څومره مسلمانان وفا شوي دي الله رب العزت دې مغفرت نصیب کا څوک چې دې بخلي درجات یې بلند کا الله زما د والدین محترمین مکرمین په عمرونو کې برکات واچوه الله رب العزت د دوی دا سایه په موږ باندې الله رب العزت همیشه د پاره چې دی وساته الله رب العزت چې څومره مشران دی الله تی په عمرونو کې برکت واچوه صلاحیتونو او فکرونو او سوچونو کې موږ سره برکت واچوه یا الله مال حال اولاد کې برکت واچوه یا الله د دې تمام حاضر مجمع زنانه او مردانه د دوی او د وړو یا الله مال حال اولاد کې برکت واچوه یا الله تی عمرونو کې علمونو کې الله رب العزت صلاحیتونو او فکرونو او سوچونو کې او پنیکو ارادو کې برکات واچوه یا الله تی ناصر او مددگار سره موږ سره یا الله رب العزت چې موږ کومې دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتي الله هغه تمام خیر را نصیب کا د کوم شر نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه غوښتي د هغه شر نه حفاظت را نصیب کا اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك بشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة يا الله چې څومره مسلمانان پناه حق باندې په قیدونو کې دي روح الله ماما دي زمونږ د دې صافي آباد بل چې د یو مشر دی هغې د دعاګانو درخواست وکړو په دې ګیر چاپېره علاقه کې یا الله چې څومره پناه حقه باندې چې دی په جیلونو کې قیدین دي الله ته یې را رها کا یا الله ته د رحم او د کرم معامله وفرمایه ته د هغوی د رهایي فیصله وکړه الله څوک چې په حق باندې بندین دي هغوی ته د توبې ایستلو توفیق ور نصیب کا الله توبې موږ سره قبوله کا یا الله زموږ د ټولو توبه قبوله کا موږ ټول تا ته په دې وخت کې الله د قرآن د دې درس او د دې اشتراک د دې ختمېدو په دې موقع باندې زموږ د ټولو توبه ده یا الله زموږ توبه خپل دربار کې قبول او منظور کا الله د دې ملګرو دا مهنت او دا سعی دا تمام مهنتونه الله رب العزت او چا چې په دې کې دا چانده ورکړه یا الله رب العزت د دې دا تمام خواري قبول او منظور کا یا الله دې مدرسې لپاره چې موږ دا کم پلاټ غستې دي یا الله ته زموږ ناصر او مددگار شه یا الله ته ناصر او مددگار شه یا الله ته خپل غیبی خزانونه زموږ بندوبست وکا الله زموږ په دې باندې وصبر کا الله رب العزت زموږ د دې ادارې لپاره یا الله د مسجد د بره مدرسه ده او ډیر د مجبورۍ د حالت نه یا الله موږ د مدرسه د بناتو په سحر کې د جنکو مدرسه چلو په ماسپخین کې د هلکانو یا الله جامعات دي د بخاري درس پکې اوس هم شروع دي یا الله پاک دغه بلډینګ ته ول وجود ورکا یا الله ته ول وجود ورکا یا الله ته ول وجود ورکا څومره خلک چې په دې کې موږ سره تعاون کړی تعاون کوي الله رب العزت د دنیا او د آخرت په خوشحالۍ مالامال کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين طول الله رب العزت دير رجلنا ورقي